وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ دغه پورې وضاحت شوی ملائک حکمت تپوسی د الله رب العزت نه د آدم علیه السلام او د هغه د ذریت د پیدا کولو چې د دې په پیدا کولو کې څه حکمت ته څه مقصد دی هغې نه مخکې هغې خپل حالت ذکر کړی دی او خپل عاجزي ذکر کوي او مقصد د هغې دا دی چې دا خو اعتراض نه دی زموږ بلکې حکمت معلومول دي حکمت معلومول دي او خپل تواضع هم ښیي ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک او مونږ تسبیح وایو ستا د حمد سره تسبیح سین بیحې لفظي معنی مونږ کړې وه چې دا توسع ته وایي کشادګۍ ته وایي دلته مراد هغه پاکېدل دي کوم چې د الله رب العزت د شان سره لایق دي او مونږه تسبیح وایو بحمدک مونږ وضاحت کړو چې تسبیح او حمد دوا جدا جدا څیزونه دي سلوي صفات یعنی هغه صفات چې هغه د الله د شان لایق نه دي د هغې په باره کې دا عقیده ساتل چې او دا د الله د شان منافي دي او د الله نه د هغې سلب کول د هغې لرې کول د هغې د لرې کېدو اقرار او اعتقاد کول د تسبیح وي او حمد د هغې تعلق هغې صفاتو سره چې هغه ثبوتي صفات دي لکه الله یو دی دا ثبوتي صفت دی خو چې کله مونږ ووایو د الله ولد او والد نشته نو دا سلبي صفت دی سلبي صفت هم د الله نه منفي کول ضروری دي دارنګې د کمال صفت الله لمنل دا هم ضروری دي یو ته تسبیح وي بل ته حمد وي ونقدس لک معنی مفسرین دا کوي چې ونطهر انفسنا من الذنوب لاجلک تفسیر روح المانی کې دا معنی کړی ده ونحن نطهر انفسنا او مونږ ځان پاک ساتو د ګناهونو نه من اجلک استاد وجه هغه وجه د یرم کې دی شي هغه وجه د محبت هم کې دی شي د دې جملې مقصد دا دی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک چې د ملائکو دا تپوس دا په تعنت په ضد او په عناد نه دی مبني بلکې د ځان د پویولو یو سوال دی او یو حکمت دی چې هغې تپوسي لکه سیدنا ابراهیم الله ته ویلي رب ارني کیف تحیی الموتی نو آیا دا څوک ویلی شي چې ابراهیم علیه السلام د مشاهدې نه بغیر د هغه نعوذ بالله ایمان نه په موت یا په احیا بعد الموت دا هیڅوک نشي ویلی مسلمانان ټول لري اقرار کوي چې سیدنا ابراهیم علیه السلام د مشاهدې نه مراد څه شی دی هغه د زړه مزید قوي کېدل دي چونکې بعضې خلقو استدلال کولی شي نه الله ځکه تپوس کو چې اولم تؤمن ولې ستا ایمان نشته په دې خبره اعتقاد دې نشته الله ته خو علم دی د زړونو خدا تپوس هغه د دې دپاره کوي چې څوک سوال ونه کړي څه وخت چې ابراهیم علیه السلام ګندې
په دې باب کې ششو پنجو قالا ولم تؤمن ناغوی بلا ولکن لیطمئن قلبی ولنا زما ایمان شتره اعتقاد مشتره ولکن لیطمئن قلبی لیکن د اطمینان قلبی د پاره مشاهده لید کول غواړم په دغه بنیاد باندې الله هم دې ته یو مشاهده کوي دا تایید ما سره نه پیش نه کړ بلکې دې د پاره مې پیش کړ چې دا غي مقصد دارې چې موږ ته سم مشاهده او خودلی شي پسترګو چې مونږ وینو چې مونږ مطمئن شو چې در پیدائش مقصد سره الله رب العزت مختصر جواب کوي قال انی اعلم ما لا تعلمون دا دلیل دې خبره چې ملائکه ته علم الغیب کلی نه حاصل یقینا ز پوهیږم پاغه سوچ تاسو په نه پوهیږئ یعنی خلقت د سیدنا آدم علیہ السلام کې چې کم مزمرات دي کم حکم دي هغه حکمتونه هغه مزمرات هغه باندې تاسو نه پوهیږئ اوس الله هغې ته یو مشاهده کول غواړي د هغې دپاره وعلم آدم الاسماء كلها او وی خودل آدم ته اسماء ټول سیدنا آدم علیہ السلام ته کم اسماء خودلی شوي دي ته د آیت تفسیر کې ګڼ اقوال لیک یو قول دارې چې سیدنا آدم علیہ السلام ته هغه ټول نمونه خودلی دي کم چې دنیا کې د خلق مخ کې میانس کې متعارف دي خلق یې پیژني تفسیر ابن جریر کې د دې آیت کریمه لاندې صفحه 252 باندې د سیدنا عبداللہ ابن عباس نه دا لومړنی قول نقل کړی علم الله آدم الاسماء كلها وهي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس دا ټول تفسیری وجه وګورئ تاسو او د آخر کې یو قول ان شاء الله ز پیش کوم او دا غي موږ مرسته کوو مرګرتیا به کوو په دې وجه باندې چې سیاق او سباق پاغه خبره دلیل کوي په دې نه کوي کوم چې داخله کوي دا قول دی بشک ته دې قول نسبت سیدنا عبداللہ ابن عباس ته کړی شوی چې الله آدم ته ټول اسماء خودل هغه اسماء چې هغه متعارف دي خلق دا غینا انسان و داب و ارض و سهل و بحر و جبل و حمار و اشباح ذلك من الامم وغيرها دا دومره سيزونه انسانان دي ډنګر دي زمکي دي سهل له بحر دي جبل له حمار دي ته دې نه مونږ انکار نه کوو لیکن کدا خبر آدم علیہ السلام ته معلوم شي او آدم علیہ السلام د دې سوال په جواب کې چې هغې نه کله الله تپوسو کې چې انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین د دې جملو میانس کې سره ربط وي یعنی الله تپوس کې هغې تپوس دا کوي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء او چې کله تپوس دغه د هغې سوال د هغې دغه دی و دا غیر لپاره دا جواب کول چې دا فلانه شی دی او دا فلانه شی دی دا فلانه شی دی د دې دا غي سوال سره تعلق سره اس تعلق بظاهر نه ښکاري په دې وجه نه اگر چې دا قول منسوب دی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی الله عنهما ته دې باندې بیا استادان چې موږ څومره ورو تاسو موریدلی سوال کوي په دې تفسیر باندې چې دا خو جی پیپر آؤٹ شګه نه آدم علیہ السلام ته جواب خو ملائکو ته جواب نه خودلې نو بیا به سوال وکړي چې دا خو ظلم نه دی بیا چې یو شاګرد ته سوال جواب وښیه بل ته سوال جواب نه ښیه نو چې تا چاته جواب تا نه ښودلی نه خو خامخا کمزوري فیل کېږي وخت نو بیا د هغې جواب کوي دوباره چې نه اصل کې د آدم علیہ السلام په جبلت کې الله دا څیزونه ایښو دا ټول تفاسیر دي استادان یې کوي تاسو هم ټول دا اورئ خو صحیح دا را چې دی کې صاحب قول یو نشته
د اقوالو کې صاحب قول یو نشته. زه ذکر کوم د هغې د نورم کوم. دا لومبنی قول دی چې دا هغه عام څیزونه دي کوم چې نن دنیا کې مونږ وینو. دا جبل دی، دا ځمکه ده، دا اسمان دی، فلانی شی دی، فلانی شی. دویم قول دا چې دا د ملائکو نمونه دي. علم آدم الاسماء کلها، وی خودل آدم ته نمونه ټول، یعنی د ملائکو اسماء ورته وښودل. دا د ابوالعالیه قول دی، زاد المسیر کې لیکلی دی، آیت کریمه د لاندې. مسیر سین سره لیکلی شي، سواد سره نه دی. چا چې کتاب نه لیدلی نه هغه زاد المسیر سواد سره لیکي، او وی هم زاد المسویر سره. مسویر نه دی، زاد المسیر دی، سین سره دی. زاد المسیر فی التفسیر یا فی علم التفسیر د حافظ ابن الجوزی کتاب دی. دریم قول دا دی چې دې نه مراد ستوري دي. علم آدم الاسماء کلها، دا بالکل نادرست ښکاري. دا هغه چا قول ښکاري کم چې ستاره پرستی، یعنی بعض خلک کواکب پرستی هغه د قرآن نم د استدلال کوي. قول دی چاہیے بنو. څلورم قول هغه نوادر الاصول کې حکیم ترمذی لیکلی دی، شپږم جلد کې صفحه 303 باندې، چې علم آدم الاسماء کلها دین مراد سره العلم بالله تعالی او العلم بتدبیر الله تعالی. دا الله په باره کې علم او د الله د تدبیر په باره کې علم درې تعلیم ورکړی شي. نو العلم بالله ملائکو ته حاصل دی. او په دې دویم خبره دا هم ده چې ملائک خو تدبیرات الهی نه واقف دي، والمدبرات امرا چې قرآن لیکلی دي هغې تدبیر کوي د بعضې کارونو. یعنی الله رب العزت کائنات کې چې څه کارونه کوي د ملائکو په ذریعه کوي، او د هغې د وجې نه هغې ته المدبرات وایي. دا د بعضې شرکي عقیدې خلقو خیال دی چې المدبرات امرا نه مراد ارواح دي د نیکانو. بعضو پکې د روح المانی حوالې سره لیکلي دي چې المدبرات امرا نه څوک مراد دي؟ اولیاء مراد دي. حواله ورکوي په تفسیر روح المانی باندې چې هغې کې دا عبارت شته دی. پشته پکې خو لږ مخکې وروستو خلک وګوري. دا که سړی قرآن مجید نه ثابت کړي چې مونځ مه کوئ، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، او مخکې وروستو ورپسې نه وایي، نو ټیک به خبره نه. تفسیر روح المانی کې دا خبره لیکلې دا خو هغه شروع کم دی نه کړې ده، من سخفت العقول. ډېر بیوقوفان د هغې خیال دا دی چې المدبرات امرا نه مراد ارواح فاضله دي. اوس خبره سمه شوه. نو دا یوازې د دې خلک نه وي، بلکې دا جعل حق کې هم لیکلی دي، مقیاس حنفیت کې هم لیکلی دي. دې سټیشن هغه دی، هغه ځای نه استدلال کړی دی، عبارت یې راغستی دی او بیا د روح المانی حواله ولدي کړې ده. دا عبارت بنیادی طور امام راضی تفسیر کې ده، او پای کې لفظ دی من سخفت العقول. دا بیوقوفتیا خبره ده. پنځم قول هغه د سید آلوسی دی، سید محمود آلوسی بغدادی. روح المانی کی رعایت کریمه لاندې لیکي والحق عندي ما عليه اهل الله تعالى وهو الذي يقتضيه منصب الخلافه. دا قول لږ نږدې دی، یعنی دا غسیز تعلیم یې ورله ورکو چې هغه د هغه د منصب د خلافت سره متعلق. الله خوا پیدا کړو خلیفہ، کنه انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دغه لحاظ سره دا قول خو صحیح دی، لیکن د ملائکو د سوال جواب خدا نه دی. د ملائکو سوال دا و چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. هغې له د هغې د سوال مطابق جواب ورکول پکارو. تفسیر جلالین وغیرہ کې خدا لیکلی چې کټوی سمسی ورته مښودل، فسوا او فسیوی ورته مښودل،
پته نه لګي چې دا د انبیاء شان پیژني که نه پیژني. دا لوی لوی خلک یې دا قسمه غلطۍ وشي. دا اقوال دي د مفسرینو، دا 15 اقوال شو، شپږم پکې مونږ د سیوطي وویل. دیکھیے ښه قول هغه دی کوم چې آخر کې ذکر کوم. د دې نه مراد سیدنا آدم د هغه ذریت مراد دی. د سیدنا آدم علیه السلام د ذریت د هغه د نسل نمونه دی. دا زما لاس کې تفسیر ابن جریر دی کنه، او دا ډېر لرې لیکلی دی په دې کې 253 صفحه جلد اول کې. دا قول هېڅ چاته نه معلوم، په دې وجه نه معلوم چې د متقدمینو تفاسیرو ته خلک رجوع نه کوي. واولا هذه الاقوال بالصواب واشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوه قول من قال في قولي وعلم آدم الاسماء كلها انها اسماء ذريتي واسماء الملائكه دون اسماء سائر اجناس الخلق. مراد د دینا د سیدنا آدم علیہ السلام د اولاد نمونه دي، او بالخصوص د انبیاء علیهم السلام نمونه دي. هر نبی داغه نوم الله رب العزت سیدنا آدم ته خو، او چې کله الله هغه رسول کوي نو د هغې ممیزات یې مښودل چې ده کې به دا صفت وي، ده کې به دا وي، د سره به قوم دا چل کوي، دی به دا چل کوي، دی به دا چل کوي. د هر نبی خصوصیات یې ورته وښودل. اوس به دې مخکې سره تعلق وي. هغې ویلي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. او چې کله سیدنا آدم علیہ السلام د سیدنا نوح نوالے تر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورې د هر نبی کوائف داغي اعمال داغي خصائص بیان کړل چې د کې دا وصف الله چولې، د کې بدا وصفي، د کې بدا وصفي، د کې بدا وصفي. او دا تا چې سوچې د دې په باره کې وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، دا قول وستاسو غلط ثابتي. ولې دې کې انبیاء هم شامل دي. دې کې یوازې قارون او فرعون او حامان نه دی. دې ته دې بهترین قول وایي. او دې په پوش ګڼ څیزونه موجود دي، ګڼ شواهد موجود دي. اردو کې دا معنا سمجھ ما کتلې دا نسلائی صاحب کړی ده. نور خلق د دې خوا کې هم نه تېرېږي. عربي مفسرینو کې ابن جریر دې قول له ترجیح ورکړی ده. دی اولا ګڼلی دی، دی بهتر ګڼلی دی. او د هغې دپاره څه شواهد هم پیش کړي دي. یو دا چې الاسماء نه مراد څه دی کې الاسماء کې الف لام د عهد دي. الاسماء کلها وسماري یعنی څه خاص اولاد دی چې ته مونږ انبیاء علیهم السلام وایو. د دې اوصاف خو ذکر کا. مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې ورته تعلیم ورکړی شو چې دی به طائف ته ځي او هغه سره به داسې کیږي. لیکن دا رسول به یو نمونه د صبر، د اخلاص، د تحمل، د بردبارۍ. دی به قوم ته خیرې نه کوي بلکې د قوم د نجات کوشش وکړي. نو ټیک د څه کسان خو پکې دغه شانتي دي، لیکن څه پکې داسې دي چې هغه دومره بردبار او متحمل دي. نو ستاسو دا قول چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، آیا دا درست دی؟ د دې تفسیر دغه جواب سره ښه تعلق دی، دغه قول سره. دویم وجدارا چې دې طرف ته کم ضمایر استعمال شي د اشارې، هغه ټول هغه دي چې هغه په عربی کې عمومي طور د عقل او د ادراک او شعور والا پر استعمالیږي. مثلا ثم عرضهم على الملائکه انبئونی باسماء هؤلاء انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم. دا ظواهر وګوره ټول ته دې استعمال چې کوم دی د غیر ذوی العقول لپاره عربي کې نه کېږي. شاذ و نادر جدا خبره. دا څلور شواهد دی په دې قصې کې. نورم که سړی پکې وړاندې سوچ وکړي شاید نور پکې هم را پیدا شي. دا دوه وجې شوې. درېیمه وجه دا ده چې دلته کې د ملایکو د قایل کولو حکمت دی چې ملائک قائل شي په دې خبره چې د هغې دا خبره نادرست.
او د سیدنا آدم او د هغه د ذریت په باره کې چې دی کوم ګمان ساتي نو هغه محض یو ګمان دی. د هغې رد صرف دا خبره کولی شي چې هغه ته مشاهده وکړی شي د اولاد آدم، د سیدنا آدم د دغه اولاد مشاهده ورته وکړی شي، نو د هغې د سوال جواب بوشي. بل اولاد آدم کې انبیاء دي، رسول دي، مجددین دي، مصلحین دي، صحابه دي، شهداء کرام دي، اولیاء دي، مؤمنان دي. دکه نیکان خلق د هغې مشاهده وکړی شو. هغه ته په مشاهده به اعتراض راځي چې مشاهده کم ځای شوې ده. وی ګوره قرآن مجید کې دا شته آیتونه چې الله رب العزت د سیدنا آدم علیه السلام ذریت پیدا کړی دی، هغې نه یې تپوس هم کړی دی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. دا تایید کافي دی موږ دپاره چې کله الله د هغې نه د خپل ربوبیت په شان کې لوز اغستره خبرې ته اغستره، نو دا د دې تفسیر تایید کېدی شي چې الله رب العزت د دغه انبیاء او د نیکانو د صلحاو د دې مشاهده کړې دا سیدنا آدم علیه السلام ته. دا کلها خو د عربي قاعدې مطابق راغله ده، د کل نه هغه نه کوم دی چې عجمیت راځي. ما بار بار ویلي اعتراض به راځي. یو سړی وایي زمونږ په کور کې هر څه شی شته دی، فی بیت کل شین. نو څه مطلب دی چې په دې کې د مرغۍ پی هم شته دی؟ دا اصطلاحي لفظ دی. اهل زبان چې کوم څیز په کوم انداز کې استعمالوي نو ته هغه انداز کې واخله. ته موږ عجمیت ته راشو نو بیا به اعتراض کوو په هغه باندې چې لفظ کلها دی. شیخ القرآن رحمه الله به یو خبره کوله، تاسو اکثر دغه شاګردان به وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، نو دې پسې به سمدستي وي ګیره اوسه ملکه بلقیس ذکر چې کوي قرآن وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کل شیء دا مطلب دی چې ګیره هم وه ته ښځې خو ګیره دی هغه د پویولو انداز و دا درست انداز. مطلب دا چې دا لفظ اصطلاحي استعمالیږي، تو پکې خپل عجمیت مور داخله وکړه چې لفظ د کل راغلی دی، لہذا ټول نمونه مراد دي. ټول نه دي مراد د الله بنده. دا د عربی طرز کلام دی، طرز تکلم دی، اصطلاحي لفظ دی، هغه اصطلاح کې واخله. د دې نه چې کوم خلک بیا د علم الغیب استدلال کوي چې علم آدم الاسماء کلها، نه به خپل ځای کې وایو. خپل ځای د دې دا دی چې کله مونږ یو باب ختم کړو یا فصل، نو هغې باب باندې بیا ودرېږو چې په هغې کې کوم سوالات جوابات وي نو د هغې جایزه اخلو. نو دا سوالات ډېر شی جمع شوي دي. خو انشاءالله دا چپټر چې ختم شي د جنت جهنم په ذکر باندې، نو هلته بیا په دې باب کې چې څومره سوالات او جوابات دي یو 2 کلاسز به د هغې وي انشاءالله العزیز. اب خپل ځای کې وایه دغه استدلالات د دې نه نادرست دي. نو بار کیف دا 3 وجوه دي د خبرې، او ابن جریر هم دیلا ترجیح ورکړې ده ان اسماء ذریته و اسماء الملائکه دون اسماء سائر اجناس الخلق، وذلك ان الله عز وجل قال ثم عرضهم على الملائکه یعنی بذلك اعیان المسمین بالاسماء التي علمها آدم. اوس دې کې دا سوال ضرورت نشته دی ورته کوم ځای وښول جي، دی ورته فطرت کې چولي که نه، دی ورته وښودل چې ستا اولاد کې به داسې خلق پیدا کېږي. نو بیا هغې ته وویل چې تاسو د دې کسانو باره کې څه وایې، مثلا د سیدنا محمد مصطفی وسلم باره کې څه وایې. د هغې جواب دا و چې لا علم لنا الا ما علمتنا، موږ ته څه پته. نو الله آدم ته وویل وښیه، لما انبأهم باسمائهم قال علم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض. هغې مشاهده وکړه چې واقعي نو هغې ته د خپل غلطۍ احساس او ادراک وشو چې زمونږ کم سوالو چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، خدا تفسیر ابن جریر کړی دی، مونږ یې په دې وجه نه کوو چې اصلاحي صاحب کړی دی.
صرف دا مو وي چې اردو والا دی خوا کې هم نه تېرېږي. نو مونږ ګورو تقریبا هر کتاب مونږ ګورو علماو کې تنگ نظري نه ده پکار. عوامو له دا مو وایه عوام نه پوهېږي په دې څیزونو. هغوی ځان د دلال نه د کفر نه د فسق نه د بدعاتو نه نشي بچ کولی. کم چې پوهه خلق دی نو پکار دی چې هغوی د هر تفسیر ګوري. د دې یو مونږ ته دوه فایدې. یو دا چې دا کومه نکته اصلاحي صاحب لیکلې ده دا د اردو کتاب نه لیکلې. د دې نه ټول خلک محروم دی. ولې؟ ځکه د هغه بعضې نظریات نادرست دي، خو بعضې نظریات خو د صاحب کشاف هم نادرست دي. په دې وجه کشاف چا پرېښود چې ګوتې به نه وړې. شجرې ممنوعه خلک د کتاب نه نه جوړوي. اهل علم له دا پکاري چې هغوی هر کتاب لولي او دومره پوهه پکې چې صحیح او غلط درست او نادرست د هغې تمیز کولی شي. یو فایده د هغې دغه ده چې دې خلقو سره هم ډېر زیات علمي موږ به د هغې نه مستفید کیږو. او دویمه فایده په دې کې دا ده چې دې کې فرقواریت ختم شي. نن موږ دپاره چې کوم عفریت دی یو داسې اژدها دی چې هغه ټول قوم ټول امت هغې په خپله خېټه کې اچولی دی، هغه فرقواریت. هر سړی صرف هغه څیز بیانوي کوم چې د هغه استادانو هغه ته ښولی دی یا د هغه د استادانو په کتاب کې موجود دی. صحیح او غلط ته نه ګوري. فرقواریت ویلې دی ته شي چې سړی پوهېږي چې زما د مشر دا فلانکۍ خبره نادرست ده، دی بیا هم د هغه په ها کې ها ملاوي نو دی خفه کېږي نه. دا فرقواریت دی، دا عصبیت دا ګناه دی. اکثر اهل حق دی کې مبتلا شوي دي، اهل باطل خودی دي، اهل حق هم دی کې مبتلا شوي. دا افریت مات کې دی نه روزه یو خبره درست خبره ده هر چا چې کړې ده په هغې دلیل موجود دی، صحیح خبره ده قبول کړه. یو خبره چې غلطه ده دلیل پای باندې نشته دی شرعي لحاظ سره غلطه ده نو کله چا مشر هم وایي په مشر تنقید نه دی پکار، خو خبره دې نشي منلی. چا چې د سیر اعلام النبلاء مطالعه کړي دا به انشاءالله دې ته راورسي هغه خبر چې زه کوم. یو عالم به په دې وجه نه پرېږدو چې دی غلطۍ کوي. حافظ ذهبي لیکي که مونږ د یو غلطۍ دوو غلطو د وجې یو عالم پرېږدو نو امت سره به څوک پاتې نشي. داسې یو فرد مونږ ته وښیه په امت مسلمه کې چې د هغه نه یو غلطي یا دوه غلطي نه کېږي. ذهبي عبارت به زه تاسو ته بل څه وښیم ما ته یاد نه دی اوس، خو هغه سیر اعلام النبلاء کې دا لیکلي دي. دا درست خبره نه ده. اختلاف نه خلکو یو کیسه جوړه کړې ده. بس اختلاف راشي بس اختلاف راغی د دې کې ټول کتابونه شجره ممنوعه دي. بلکې ما علم کې دا خبره هم راغلې ده چې هرې مدرسې والا کله خپل طلبا په کال کې رخصتوي که نه نو ډېر راته داسې معلوم دي چې قسم ورله ورکوي چې فلاني ځای ته به نه ځی. زه په دې سوچ کوم چې دا مونږ څه کسان تیارو دا څه شی جوړو. 10 کاله پس 20 کاله پس 50 کاله پس زمونږ د ټولو خلکو لاس او ګریوان ټول به مونږ 10 بګریبان یو. ولې مونږ هر هغه سړی کافر ګڼل دی چې هغه زمونږ د مسلک نه وي، زمونږ د فکر نه وي، او هر هغه سړی هم صحیح ګڼل دی اگر چې بې علمازه وي، اگر چې شرابي، اگر چې بدکاري، خو چې زما سره نظریاتي ملګری دی نو مونږ هغه خپل ملګری ګڼل دی. مونږ ډېر غلط لار باندې روان یو. اوس هم ټایم دی ادراک دیو چې هر سړی د خپلې غلطۍ چې دا درست خبره نه ده. لنډه خبره دا ده چې قرآن سنت ته دعوت ورکوي او په هغې طریقه په کوم چې سلف صالحین کوي د صحابه کرامو کو اتفاق به هم راشي، فرقواریت به هم ختم شي. دې حل دغه دی. هر سړی بس مفکر اسلام دی، هر سړی مفکر قرآن دی. د دې جنجټ نه روزه د ابن جریر دا قول دی چې هغه اول الاقوال ویلی دي لیکن دا هیڅ چا تر اوسه نه دی ویلي چې دا بهترین قول دی. ابن جریر ډېر مفسر دی. ابن تیمیه رحمه الله لیکي چې که یو سړی
د ابن جریر د تفسیر حاصلولو دپاره چین ته لاړ شي نو دا بس دومره اوږد سفر نه وي. دا متقدمینو کرے تفسیر بالماسور کی بنیادی کتاب دے. بس زمونږ خو مزاج دا ہے چې اردو کتاب ګوره چې عالم پای کې اجتهادي ګټس پاتې نشي، خول په هغه ډېر زر چړاوي وایي دا پلانی لیکلي، دا جی معارف کې لیکلي دي، دا په جواهر کې لیکلي دي، پلانی کې لیکلي. مخکې لړشا نور هغه محدثین وګوره، مفسرین وګوره، چا چې وسعت سره وسیع النظر سره کتاب لیکلی دی، هغه سوزونه ټول کتل پکار دی. ثم عرضهم علی الملائکه علم آدم الاسماء كلها، وی خودل آدم ته نمونه ټول، نمونه د چا؟ نمونه د هغه د ذریت او د هغې اوصاف یې مخودل. مثلا نوح علیہ السلام باره کې وفرمایل چې دی به 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکوي. په دې باندې د سیدنا نوح علیہ السلام اعلی شان او د هغه مرتبه ښکاره شو که ښکاره نه شو؟ دا نه چې په دې کې یوازې ګناهګار دي، په دې کې لوی لوی خلق هم شته. دا خبره نه وجني چا او دی به دا چل کوي که به نه کوي، اکثریت به په دې کې د نیکانو خلق وي. دا غي جواب دار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. زمونږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه ابو ویل چې که ابلیس د ملائکو استاد پاتې شوی نو دا ځای و چې ویلې وی چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ابلیس. او ویل سیوا د هغې علم نه کم چې تا موږ له راکړی دی، او ابلیس استاد راته ښولی دی. دا دلیل دی چې ابلیس د ملائکو استاد نه دی پاتې شوی. اسې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ او د نورو بې شمېره صحابه کرامو نه مفسرینو نقل کړی دی، سفیان نه هم نقل کړی دی، قاتل الله اقواما، الله د خلق تباہ و برباد کی چې هغوی دا وایي چې ابلیس د ملائکو استاد دی. هغه وایي موږ ته د په ملایکه کېدو کې اعتراض دی، دی چې ملک نه دی د ملائکو استاد څنګه شو؟ بیا تجزیه کړی دا قرآن مجید فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه، دیکھو جناتو نو. بعض خلق تعالی کا حافظ ابن قیم او دارنګ ابن تیمیہ رحمه الله تا هم یو التباس شوی دی، هر څه شوي دي. هغې ملائک دوه قسمه یې، یا هغې کم چې عام یې ګرځي را ګرځي، یو هغه ملائکې چې پټي. نو قرآن مجید کې دا جن لفظ چې کوم دی د دې اطلاق یې هغې ملائکو باندې کړی چې پټي. دا یو قول دی لیکن دا متفرد قول دی، دا صحیح نه دی. بعضې خلقو اغست هم دی، ملائک جدا دی او جن جدا دی. البتہ په دې کې شیاطین چې کوم دی ابلیس دا جنات دي، لیکن د هغه د شهرت وجه د الله نافرماني ده. صحیح قول په دې کې دا دی. وشي کله لوی لوی خلق خطاګانې وشي، د خطا دا مطلب نه د ابن تیمیه ګیټۍ د خلق نه رسي، خدا خو نه چې د هغې و غلط اقوال نه. حافظ ذهبي د هغه ډېر نږدې شاګرد دی، هغه یو 2 معاجم لیکلي دي. یو هغه معجم دی کم ته چې هغه د شیوخ معجم وي، معجم الشیوخ. دا اوس رواج نشته خلکو کې. پخوا رواج خلکو به د هر استاذ علمی قابلیت، داغه اخلاق، داغه عادتونه دا به ټول په خپل قلم لیکل، چې کوم کتابونه به ته وویل هغه مو لیکل، خو یوازې خوبۍ به نه لیکل. دا اوس مسله ده چې زمونږ هر عالم چې کوم دی دا د نبوت په مقام فائز ده، ځکه زمونږ عالم نه غلطي نه کېږي، هغې به غلطۍ هم ذکر کولی. حافظ ابن حجر رحمه الله یو کتاب دی المجمع المؤسس، 4 جلد کې، ایک هغه د خپل استادانو بیان کړی زما استادان څنګه وو. نو په هغې کې د ابن الملقن تذکره هم کړی ده چې دا زما استادو په هر فن کې به کتاب لیکو، لیکن مصیبت دا و چې علم یې پخته نه و، په دې وجه ګڼې غلطۍ کړي.
دې د صورتحال واضح کول وګاري. لکه تا ته یو سړی فلان کې د حافظ ابن حجر استاد دی، نو زموږ ذهن کې وسه راځي چې د ابن حجر استاد هو ډېر لوی سړی بیا ډېر لوی محدث وي، ډېر داسې وي، ډېر داسې وي. زموږ خلک په دې نه پوهېږي. یو سړی به لوی سړی لیکن د هغه بای سایډز به کمزوري یې بعضې به قوي. دا بندګیري ده. حافظ ذهبي یو د هغه معجم الشیوخ دی، ډېر غټ کتاب دی. یو د هغه المعجم المختص بالمحدثین دی، یعنې هغه استادان چې محدثین دی او د استادان دی. نو پای کې حافظ ابن تیمیه هم لیکلی دی. د هغه ذکر چې کوي نو هغې لاندې لیکي چې ابن تیمیه دا انسانو له اخطاء و ذنوب، د هغه نه ګناهونه به هم کېدل او خطاګانې به هم کېدې. ذهبي و چېرته ګستاخ شوی نه د خپل استاد که دا حقایق دي. نن زموږ پاکستان کې چې کله خلک په چا کتاب لیکي د چا په حالات زندگی دا کمزورې پهلو پکې بالکل نه دي، ولې بیا خلک بدظن کېږي. نه دا خالص نه وي. نو ما نه لیدل دی ملک چې چا پاکستانی سړي دی کتاب لیکلی دی یو شیخ په باره کې او پای کې دا اسقام ښودلي چې دا علمي کمزوري و پکې. دا هېڅوک نه کوي. A to Z ټول اس حمام میں سب ننګې. او دا مونږه بس بالکل هغه ځای ته رسولو، مونږه د نبوت د ختم نبوت قائل یو، لیکن عملاً دې مونږ نه یو قائل. هرې ډلې خپل هر عالم هغه پای مرتبه کېنو لري چې د هغه نه هېڅ علمي غلطي نه کېږي. دا درست خبره نه ده. علمي غلطۍ کېږي. علمي اغلاط چې راشي نو پکار دی چې انسان ته معلومه شي چې رجوع وکړي. په دې د انسان قد ښکته کېږي نه بره کېږي. نو بهرکیف حافظ ذهبي او دې خلقو دا وضاحتونه کړي دي. د هغې باوجود دا خپل استاد مایاناز شاګرد دی. بلکې د حافظ ذهبي په غلطو کې یو غلطي دا هم ده چې هغه د ابن تیمیه رحمه الله په غلطۍ کې اتباع کوي. دا لیکلي دي محدثینو. یعنې استاد یو ځای خطا شوی دی نو دی ته خطا نه وایي، دی به هغې له تایید ګوري. او ابن تیمیه خلک هغه سره چې کوم ظلمونه کوي هغه ظلمونه یې ذهبي سره هم په دې وجه کول چې ده به د هغه د غلط څیز هم تایید کو. دا نادرست خبرې ده. دا مطلب نه چې موږ د حافظ ذهبي تقلید کوو. صرف تا ته دا ښیو چې دا لوی لوی انسانان دي، لیکن د دې لوی انسانانو خطاګانې کېږي. تاسو هم دا مهرباني کوئ د هر مسلمان مفسر تفسیر ګورئ، لیکن بس تاسو علم کې وسعت پیدا کېږي. جواهریان جواهر ګوري، تفهیم القرآن والا صرف تفهیم القرآن ګوري، او معرف القرآن والا صرف معرف القرآن ګوري. یعنی دا نور شجره ممنوعه دي. د دې وجه نه یو بل سره چونکې میل ملاپ نه کېږي، نه آرا لوستی شي، نو یو ډله بلې ته عجیبه انداز باندې ګوري او بله ډله بلې ته په عجیبه انداز ګوري. تاسو کتابونه وګورئ پته ولګي چې پای کې څه لیکلي. یو څیز اصولي تول غلط دی نو خلک د هغې مخالفت وکړي، لیکن پای به نورې نیکۍ نه غورځو. دا نادرست خبره ده. د بهرکیف ابن جریر باندې خو چا اعتراض نه، اصلاحي صاحب باندې که اعتراض یې نه وي خو ابن جریر باندې خو اعتراض نشته. کم سے کم چې دی هم کتلی وی. اوس به ته پوه شوی چې دا څومره تراجم کوي خلک، دی عربي تفسیر نه ګوري، دی اردو والا ګوري، بس هغه یې په مخه کړي. نو ځکه یو صحیح تفسیر بیا دي ته ناشنا ښکاري. نو ملائک جواب کوي سبحانکا، ربا ته پاکي. د دې دا مطلب نه دی چې رګنې مونږ څه ګستاخي کړې. دا طرز کلام دی، عربي لټریچر دی. دا د الله بنده عرب چې کله یو بل ته وایي حق، دې څه مطلب دی چې تا د الله ته واګي؟ دا نه مطلب. عربي لټریچر هر لټریچر کې داسې الفاظ موجود دي چې هغه ته بله ژبه کې وګورئ نو د هغې مطلب جدایي، لیکن کله چې هغې ژبه کې وګورئ بیا مطلب هغه نه کوم زموږ خلک وایي. یو سړي ته وایي ستا پوزه دې ککړه شي تمہاری ناک خاک آلود ہو، دې څه مطلب دا خیري دي؟
دا تعجب د پاره استعمالیږي پاره کې. سبحانک دا مطلب نه چې خامخا د ځان یو شی جوړ کړي. عجمیان دا وایي چې دا چې دی ګناه کړی و اقرار یې کو یا خو ملائک معصوم دي ول خو ګناه کړو. سبحانک دا طرز کلام دی یعنی ستا هر کار د حکمتونو نه ډک دی. سبحانک ته پاکې. لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی الا ما علمتنا سوا دا علم نا کم چې تا مونږ ته ښودلی دی. او انک انت العلیم الحکیم دی. انک انت العلیم علیم فعیل وزن دی او حکیم دی او صحیح معنی صحیح علیم. پویا که ډیر پویا که پار څه پویا. صرف نحو چې خلک وایي څه لپاره وایي چې بس هسې قاعدې کلیې زده شي. فعیل تسلسل باندې دلالت کوي که نه کوي. انک انت العلیم الحکیم بس معنی عربي چوکاٹ کې دن نه مانا ہوگا. پویا حکمت والا ہونا نہیں مطلب ډیر پویا ډیر حکمت والا. که دا لفظ ته سیوا که نه خلک وایي چې دا عجیبه معنی کړل. عجیبه معنی صحیح معنی درست معنی هم دغه. دې جملو میانس کې وګوره اسماء میانس کې انک انت العلیم الحکیم دا بالکل آشان جمله ده چې صم بکم عمیون. عربي ادب کې چې کله داسې قسمه اوصاف راځي یا اسماء راځي او د هغې په میانس کې د و استعمال نه وي نو دې څه مطلب وي؟ دې مطلب دا چې دا اوصاف ایٹ اے ٹائم پر ذات کې موجود دي. عربي ادب دغه معنی ده. که سړی دا وایي چې انک انت العلیم الحکیم یقینا یہ ته ډېر علم والا او ډېر حکمت والا ده او بګې د څه شي معنی دیکھو وہ نشته میانس کې. لفظي ترجمه کې اشکال په دې وجه راځي چې هغه عربي څه ویلې ده لټریچر هغه امپلیمنټیشن نشته راغی. اکثر خلک مطلب بیان کی د آیت کریمه هغې ته ترجمه وایي. ترجمه دې لحاظ سره مشکل ده چې ته عربي چوکاټ کې دن نه پاتې کېږي او د عربي ګرامر مطابق د هغې معنی کوي دا به خامخا بیا بریکټس ته محتاج وي. ته به ډېرې څیزونه په هغې کې بریکټس کې لیکې ځکه چې دا نورې ژبې د عربۍ مقابله کې ګونګیانې دي دې کې پوره اظهار نشي کېدی. هغه بعضې خو هغه الفاظ داسې لیکي چې کې بریکټ نه وي مسلسل لیکي نه مطلب کېدی شي ترجمه نشي کېدی. سلیس با محاوره ترجمه او تحت اللفظ ترجمه کې فرق دغه دی چې با محاوره کې ته مطلب ویلی شي او تحت اللفظ دای چې ته پای کې د لفظ خیال ساتي. ته تحت اللفظ نه بعضې خلک دا مراد اخلي او پروفیسر صاحب هغه تحت اللفظ هغې ته وي چې لفظ لاندې معنی ولیکي ته تحت اللفظ وایي. د ډېرو علما هم دا خیال دی تحت اللفظ دې ته ونه وایي. یعنې د یو لفظ رعایت ته وساتئ خیال یې وساتئ او د هغې مطابق معنی وکړي. لکه دلته کې مونږ انک انت العلیم الحکیم معنی کوو نو څنګه کوو؟ یقیناً یہ تو ډیر پویا ډیر حکمت والا دا مونږ د لفظ خیال ساتل دی. که دا معنی وکړم یقیناً یہ تو پویا حکمت والا نو دا د عالم معنی ده د علیم معنی نه ده. د لفظ خیال ونه ساتلی شي په دې کې. دې دپاره اوس خلک دشمنۍ ته راغلی دی خو دې دپاره بعضې مراکزو چې ډېر اعلی وو لکه استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه وړومبی قرآن کوم ځای ویلو هغه نوم واخلی بیا سړی خرابېږي که نه شاه منصور کې ویلو او د دې وجې نه د هغه ترجمه کې دغه لفظي کمالات ډېر الله خصوصیت ورکړي. شاه منصور بابا جی د شیخ حسین علی رحمه الله شاګرد دی هغه هم زبر څوک نه دی خدا پس اختلافات دې ته ورسي بیا چې دغه جوړ شو هسې چې جوړ شو نو بهر کې هغه سړي کې دا کمالاتو لفظي معنی کې دا هغه ډېره بهترین وه چونکې ده هلته کې ویلو په دې وجه ادب په ترجمه کې د هغې اثر شته دی.
نور بیا د دو استادان نا سبق ویلې، یو شیخ القرآن محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه او بل شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه. د قرآن د درې استادان دي. دا سبحانک لفظ چې دی مختلفو موقعوں کې قرآن مجید کې دا په مختلفو معنی استعمالیږي. لکه ما تا ته ویل دا یو طرز کلام دی، یو عربي لفظ دی، نو مختلفو ځایونو کې دا په مختلفو معنی راځي. لکه دلته دا راځي تنزیه دپاره. تنزیه مطلب دا دی چې ته د هر عیب نه پاکي، مونږ ستا د حکمت او ستا د علم اقرار کوو. داسې سورة القصص کې هم راځي وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. سورة القصص کې آیت 68. دغلته سبحان استعمالیږي تنزیه دپاره. دویم کله کله دا د دعا په موقع م استعمالیږي. لکه دعواهم فیها سبحانک اللہم وتحیتهم فیها سلام. دعواهم فیها د جنتیانو دعا پدې کې وسی سبحانک اللہم، یعنی دا د دعا په طور دی، د عاجزه په طور دی. دیوان نه کی عربي چوکاټ کې اوسېږي بلا جبه کې تر دې ما نشي کولی. الله تعالی تسبیح ده، دا دعا په طور دی. دې کې دعا لفظ ته ور داخل کې څنګه به ور داخله دا ګرانه پدې دی شي. او دلته کې چې پخوا مفسرین او محدثین اختلاف او د فقهاو چې آیا د قرآن ترجمه جایز ده که ناجایز. او د هغې دغه وجه نه وه چې سوال سلبونه یې کړي او سوال یې نه کړي. دی نه مطلب دا چې قرآن مجید خو په فصیح عربی کې دی، نورې ټولې ژبې عجمي دي. او د یو مفهوم ادایګي چې په عربی کې څنګه کېږي آیا په نورو ژبو کې آشان ممکن ده؟ نو جواب دا چې نه ده ممکن. دا ممکن نه، سوال نه پیدا کېږي. بعض ځایونو کې د قرآن مجید د لفظ خیال نشي ساتلی، ولې موږ سره الفاظ نه دي د هغې دپاره. لکه قرآن مجید کې ګڼ ځایونه دا لیکلي دي چې فاصبحوا فی دارهم جاثمین. جاسمین صحیح مانا ہوگا تو یہ چال نور جاسمین مانا. جاسمین مانا اوندے گرے پڑے مرے. اوندے گرے پڑے مرے نا پختو کیا ہوگا مانا تھا؟ ممکن نہ دا مطلب شدا گئی تو دے مانا ممکن نہ دا. دا فقهاو چې اختلاف و دا غي اصل وجه دک و د قرآن سره چا دشمنی نه و چې قرآن مجید سره دشمنی و یا ګند اسلاف و قرآن نو خوخ. دا بر صغیر پاک و هند کې دا مسائل پیدا کېدل. دا غي وجه دا وا چې دلته کې انګریز او دا غي ذریت د مسلمانانو بیدارېدل نه غوښتل. نور دنیا کې دا شی نه قرآن لوستل کېدی شي. کله کله جمود پیدا وشي، لکه مصر کې جمود پیدا شي، هلته لوی لوی خلق پیدا شي، جمود یې ختم کړ. لیکن هغه لوی لوی خلک چا چې دغه جمود مات کړی دی هغې کې هم ډېر شی برای دي، لیکن انکار حدیث موجود دی پای خلکو کې. د صحیحین او احادیثو باندې چې هغې کوم اعتراضات کړي نن هغه مستشرقینو سره راغلي او هغه تا ته بیا ټرانسلیټ کړي ته دا نوی اعتراض دی. هېڅ نوی اعتراض نه، دا زړی اعتراضات. خو هر سړی د خپل علم مطابق لګیایي که نه. لکه د صرف یو شی معلوم دی، نور ورته څه نه دي معلوم دی. چا چې تحقیق کړي هغه خبره به بیا بدلېږي. کم مصر کې چې کم قوتونه داسې پیدا شي د قرآن د خدمت، لکه سید رشید رضا دي، جمال الدین افغانی دي، نو په هغې کې برایم شته. د هغې کتابونه وګوره، هغه خلق وګوره چې هغې په هغې باندې کار کړی دی. نو ټیک دی یو خوبي شته پکې، لیکن په هغې کې داسې مسائل هم پیدا شوي دي چې خلکو کې د انکار حدیث فتنه پیدا کړه. د پرویز کتابونه تاسو وګورئ او د سید رشید رضا کتابونه مخې ته کېدی، نو تا ته پته ولګېږي چې زما قول کې څومره صداقت دی.
دا چا څه شی نه دی کتلی تفسیر منار چا کتلی نو ما خیال دی ناسو کسانو کې چا تفسیر منار لیدلی مې آخری پاره وخت آخری پاره ترجمه په کورسونو کې شامل و نه منار و که نه منار دیرشمه پاره به نو بار کې عربي کې سبحان استعمالیږي د دعا د موقع لپاره کله درېمه معنا دا چې مونږ ویل دعواهم فیها سبحانک اللهم دا سورۃ یونس کې لسم آیت کې ده کله دای چې د یو څیز نه انکار کولی شو او سره تعجب هم یو ځای شي په دې معنا هم مشکل دی یعنی انکار مع التعجب د دې لپاره سبحانک اللهم راضی سبحانک لولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم تل سبحان سره بار استعمال لے سبحان دې لپاره استعمال ہے کہ تعجب هم دے انکار هم دے بلے جب کې دې معنی ممکن نه ده یدار بلاغت معنی شو بلاغت شو پدې کې ته دې مفهوم بسړې پنور جوب کې څنګه ادا کړي ممکن نه ده سورۃ النور آیت 16 دا درې استعمالات شو سلورم استعمال ده اگر راضی د امر په معنی راضی مثلا سورۃ الروم کې غلس آیت کې راضی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون یعنی قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله وائے دا اللہ دا حکمت قائل شے کله چې سبا کوي او کله چې بیگا کوي او ملائکو اقرار وګو چې سبحانک لا علم لنا سبحانک تنزیح دستا لپاره ستا شان کې اس قسمه کمی نشته لا علم لنا مونږ ته علم نشته الا ما علمتنا سوا د هغه نه کم چې تا مونږ ته ښودلی دی امام قرطبي وغیرہ د دې آیت کریمه لاندې لیکلي دي چې سړی دی دا نه کوي چې سله ورځي نه او دی د هرې خبرې جواب کوي لکه بعضې کس به یا ته حدیث نه معلوم ته یې تپوسو کې دی وزر در پایه باندې تبصره شروع لکه په کوم بنیاد کې حدیث ته ویلی دی تفصیلات درته معلوم دي چېرته د حدیث شرح کې لیدلی دي چې کله داسې ځونه نه وي نو بیا هغه حالات دي کومو حالاتو کې چې مونږ ژوند تېرو دا کار مناسب نه دی لا علم لنا دا د عالم د شان مطابق دی ملائکو سه اعتراف دی لا علم لنا ته چې مونږ نه کم تپوس کې علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ما خبر گئے باسماء هؤلاء د دې کسانو د دې نمونو والو باندې چې دا سوق دی پیژنې دا هغې نه پیژندل هر ځای خلک قیاس خو نه کوي قیاس کم ځای کېږي په معاملاتو کې مونږ هر ځای قیاس کوو مونږ عبادات هم په قیاس ثابتو مونږ دعاګانې هم په قیاس ثابتو مونږ اذکار هم په قیاس ثابتو تاسو چې کوم اصولو کې اصول وایي هغه اصول باندې عمل وکړئ په عباداتو کې په اذکارو کې او په ادعیو کې قیاس نه وي په دې کې اتباع وي نو شاشي به دې هم ویلي نو انوار به دې هم ویلي مونږ به ستانه ښه نه ویلي شاید خلق به موږ نه ډېر ښه پوهېږي هم لیکن د هغې امپلیمنټیشن نه کوي ولې بیا خو د بدعات او د شرکیاتو لپاره لار بندېږي دیکه نور څه وجه نشته دی ښه پوهه خلک دی یا دومره پوهه دی چې اصول فقه باندې دومره پوهېږي چې دومره بل څوک نه پوهېږي لیکن د هغې باوجود سر نه تر خپو پورې بدعاتو کې ککړ دی ولې هغه اصول دی چلی نه چې څوک هغه اصول چلی نه هغه ته څه وایي
کله وایي دا غیر مقلد دی، کله وایي دا اهل حدیث دی، کله وایي جماعت اسلامي ته تللی فلانکي ولا پیسې ورکړې، هېڅ چېرته به نه تللی غریب نه به خرڅ شوي، بلکې یو صحیح خبره به کوي، خو چونکې دې د مزاج خلاف وایي نو خبرې به جوړوي. لا علم لنا دا بنیادی خبره ده. البته دې سلسله کې یو حدیث ته هغه صحیح نه دی چې لا ادري رسول علم، المجموعه کې دا ما لیکلم دی، دې نه بحث هم کړی دا حدیث نه دی. ټیک ده، دا د انبیاء علیهم السلام شان دی. ملائکو هم دغه ویلي لا علم لنا الا ما علمتنا. دویم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی شوی چې په ځمکه کې کم بقاع الله ته پسندیده دي. هغه ورته فرمایل مسئول عنه د سائل نه زیات عالم نه دی، چا چې تپوس کولی شي هغه نه دی خبر. هغه ته ویل ته کېنه که جبرائیل راغی هغه نه به تپوس وکړو، جبرائیل چې راغی هغه نه تپوس وکړو، هغه وی ما ته هم څه علم نشته، لیکن اسأل ربي تبارک وتعالی. دا ما د خپل استاد محترم مخکې دی هم دا استدلال کړی ورستم کې، بیا وخت چې څه ویلي او بیا نور ملګرو نه تپوس، زه خپله نه وایم. ګڼ ملګري وو چې هغې خبرې واورېدې، یعنی جبرائیل ته هم علم نه دی حاصل. نو څه معلومه شوه چې دین کې د سړی د علم نه بغیر څه خبره نه کوي. نن عالم خو پرېږده، یو امي نه ورته پوسه انګوټه چاپ نه چې الله ته کوم ځای پسندیده یا به څه وایي جومات. دا علم دی که دا زړهورتوب دی؟ دا علم نه دی، دا زړهورتوب دی، لاپرواهي ده. یعنی دا الله د رضا او د نه رضامندتیا څیز دا په عقل نه ملاویږي. دا د معتزلو دین نه دی، تا ځان ته سنیان وایه، ځای روان یې معتزلو پسې. دا دلیل غواړي، حجت غواړي، برهان غواړي. چې لړ واپس راغی نو یې فرمایل الله ته پسندیده مساجد دي او ناپسندیده ورته بازارونه دي. چې تا ته کله یو شی منسوسي نه دی معلوم، بس خپل خیالي استقلاق وتړه چې نه خوځي. موږ نه څوک تپوس کوي ورته موږ ته پته نشته. امام مالک نه امام احمد نه مختلف اقوال نقل دي چې ډېر لرې نه یو سړی راغلی ورته ویل فلانه مسله فلانه مسله فلانه مسله، په سلو کې چېرته د یو اتو بعض روایتونو کې راځي د شلو جواب وکړو نور یې ونه کړو، او ورته ډېر لرې نه راغلی یم، هغې مال نه راځي چې ډېر تنګ شي ورته یې لړ شه هلته کې خلک را جمع کړه، جومات کې جمع کړه او ورته ووایه چې ما د هغه نه د سلو مسایلو تپوس کړو، صرف د اتو جواب یې راکړه، بلکل نالایقه دی، هېڅ ولټه کې نه ورځي. زموږ د اصلاحو طریقه دغه نه راځي سره چې کوم شی نه دی معلوم لا علم. دغه د ملایکو ذکر هم تاولید د سیدنا جبریل چې هغه رئیس ته د ملایکو د هغه د مورد او افضل الرسل د هغه څه قول دی. جبرائیل چې کله راغلی انساني شکل کې او تپوس کوي چې قیامت به کله وي، نو د هغه څه جواب دی؟ نور څه دلایل سړی پیش کړي، د دې نه سوا دلیل څه کېدی شي؟ یو سړي ته علم نه وي، دو نه چار غوندې نه د خوله بنده وساتي، نه به خوله بنده وساتي، خو تاسو به څوک پوهېږي، طالب علمان به څوک پوهېږي، دی به وایي چې خاصه د مولوي سړی. دا ضروري خو نه ده چې لوی سړي ته د هر څه معلومي. نو بهر کیف دا اخلاق خپل کې لا علم لنا نه علم، دا مطلب نه چې ته ځان جاهل پاتې کا، کوشش کوا، جستجو کوا، الله به تا ته لارې کولو کی، لیکن دومره جرأتمند کېږه مخ. اوس خو ډېر هر یو کلي کې 200 مفتیان دي، په یو جماعت کې شل مفتیان دي، څه کورس مورس یې نشته. جنازې کولې درې کسان مړو، امام مفتیانو سره سلا وکړه، هلک ډېر ماشوم دي، وایي بس د بالغو جنازه به او درې ځان له وکړئ. امام مفتیانو سره سلا وکړه، له جمال غړېږي. ایک دغه څیز نه دی که اصل خبره د اسقاط او د پیسو وي، نور څه مسله نشته. او درې جنازې وکړه، غالب مونږ سره دکان کې کاروبار کوو، پوه یم په دې ټولو څیزونو. دا جهالت دی زموږ دې کلي کې یو درې مړي شوي، درې که دوه
دریو زه چېرته بار تلم چې رالم جنازه ما وکړه ټول داسې مخې ته مې کېښودل پای کې ما وویل چې د سړي جنازه به کوو که د ښځې به کوو لکه یو سوال پکې دا چې د وړوکي به کوو که د لوی به کوو دا خبرې کوونکي ټول علما وو امامانو نو مارجي په شریعت کې یو جنازه ده بس اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا دا د معشوم او د بالغ او د نابالغ دا خو موقوف روایت دی مرفوع روایت خو نشته دې سلسله کې مرفوع روایت نشته سره صحیح بخاری کې شته موقوف روایت او بیا په کې د میل او د فیمیل هم نشته خو اجتهاد کوي خلک خپل عوام وی حال نه وایم که هول نه وایم کنه زور دی یو مو وایا مونږ چې کله وایو اللهم اغفر لحینا و میتنا ورپسې و شاهدنا و غائبنا ورپسې و صغیرنا و کبیرنا صغیر کې نابالغ راغی کنه صغیر نابالغ دی اوس خامخا ذکرنا او انسانا کې دواړه رال نه په معنا نه پوهېږي غریبانان خو چې بس خپله فقه کې څه لیکلي دي ورته هغې نه خوا خوانې کېږي ولې فقیه چې کوم دی هر فقیه د اجتهاد په مرتبه نه بلکې نبوت په مرتبه ولاړ دی دا روایتونه خو موقوف دي د نابالغو روایت موقوف دی که عمل پې کوي سړی ودې کوي دا ورته نه وایي ناروا دي کوي خو عوامو ته خو دې وښایي چې بھائی یو زده کړئ اسانه ټول لپاره وایي هغه بس دا مختلف قسمه خبرې کوي خلک کوي به علم د هغې موجودګي دا ضروري ده لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ ته علم نشته دی ما سوا د هغې نه کم چې تا مونږ ته ښودلی دی علم الله ورکوي زما یو ځای کې یو جلسه خو نه وه بهر کې یو مفتی صاحب راغلی و چې ته مونږ سره تقریر له به راشي ما ورته په ما تقریر مه کوئ نو ما ته وویل ما ورته بیا خلک خفوي ستا نه به خفوي زه خو پروا نه کوم ځکه زه ټول ژوند تحقیق لاندې تېروم نو بیا تا نه هم خلک خفوي ما هم هسې نو ما ته چې نه ښه ده طلباو کې به داسې لږ تازګي پیدا شي مې ته ټیک ده خو ما ورته داسې خلک ما ته کړي چې په خبره پوهېږي ما چې خبره شروع کړه نو یو تنقید وکړو کوم چې عام انداز کې زه کوم چې مفتیان چې کوي نو هر ځای کې افتا چې کوم دی نو دغه کوي دورې شروع دي تخصص شروع دی حکم چې دی استاد دی هغه له څه ورځي چې قرآن یې نه وي ویلي نو هغه تخصص فی الافتا کولی شي چې د حدیث کتابونه صحیح نه ویلي د اسلافو کتابونه هغه نه خوړلی هغه د افتا کورس خولی شي چاته گپ مه لګوئ دین سره گپ لګوئ زما د خولې ناست یو قتل میں بعض خلکو آپ کے مسائل ان کا حل په کورس کیے خیر بس ما ته دا پته نه وه چې دا د مدرسو په کورس کې ده بس هغې باندې سم یو اور لګېده داسې طریقه ده چې اخبار کې به تپوسونه کېدل هغه اخباري څیزونه کتاب کې جمع شو د هغې نه د مفتیانو کورس جوړ شو د شرم خبره آداب المفتی آداب المستفتی د ابن صلاح کتابونه دي په دې باندې د حافظ سیوطي کتابونه دي په دې باندې که زه تپوس وکړم چا د ابن رشد بدایت المجتهد چا لوستلی دی مفتیان د هغې نوم نه پېژني نو دی هسې شي افتا کوي یو بنیادي کتاب دغه دی یو سړی چې اعتصام د شاطبي هغه نه لوستی هغه په بدعت او په سنت کې فرق کولی شي دا خو نه داسې یو ګپ جوړ کړی دی خلکو نو خیر هغې باندې خو لږ غوږونه کم سره شو خو بیا وروسته ما دا وویل چې مولانا مودودي صاحب یو کتاب لیکلی دی پرده ډېر ښه کتاب دی او د جدید ذهن کوم شبهات راځي د هغې ډېر ښه جوابونه یې پای کې بس هغې خو سم اور واغسته مو چې کله مفتي صاحب مونږ دومره تنګ نظره جوړ کړی دی نو همدغه شی وایي دا کوم چې بار مونږ وینو بس اهل حق ته اهل باطل وي اهل باطل چې ګنده آسمان ته رسوي دا بې علمي ده په دې موږ نه خوشحالېږو هر چا د شیخ مه وایه مهرباني وکړه نه هر څوک شیخ القرآن دی نه هر څوک شیخ الحدیث دی یو دوره به وکړي چېرته رمضان هغه هم شیخ القرآن شي دې جنجټ نه روځئ ما تپوس وکړي خلک زه ورته زما خپل نوم شته زما نوم سراج الاسلام دی بس دغه کافي دی کلي کې ما د خلک سراج استاد وایي زه په دې نه شرمېږم وایي دی
دا څه په مصیبت کې اخته شوي یې چې دی خوا او دی خوا لګېدلې دی پلانې شی لګېدلی پلانې شی لګېدلی ختم کړه دا سوزونه د دین خدمت کول پکار دي په دې نومونو کې نه دی نو بار کیف یو څیز علم نه وي دو ټوک وایه ما ته علم نشته کتاب به وګورم مطمئن شم بیا به تا ته ووایم د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه طریقه وه د صحابه کرامو طریقه دغه ده زمونږ د پاره چې کوم مرکز دی د وحی زمونږ د ایمان مرکز هغه نه چا تپوس کړی د څه څیز باره کې نه فوري جواب ورکړی کوم کې چې نس موجود و د الله حکم معلوم نه ایښولی دی او چې نو معلوم نه هغه وی صبر وکړه ډېر داسې سوزونه راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب نه دی کړی وروسته یې بیا جواب کوي چې نزلت فیک کذا و نزلت فیک کذا ستا باره کې دا آیت نازل شو ستا باره کې دا خبر راغله زمونږ د دین مزاج دغه نه دی دا د ملایکو مزاج دی چې د یو څیز علم نه وي نو انسان دی ووایي چې لا علم لنا الا ما علمتنا ولې انک انت العلیم الحکیم دا علت د لا علم لنا لپاره العلیم والحکیم صرف یو ذات ته چې هغه ته الله وایي بل څوک العلیم والحکیم نشته دی. زه اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.